یحییٰ خان زمانہ، ایوب خان زمانہ، بھٹو صاحب زمانہ اور پسې تر اوسه پورې څومره حاکمان دي موږ لیدلي دي او دا تماشې موږ وکړلې. لال پرویز مشرف او ټول لاړل، ټول به ځای نن چې ناست دی. موږ ستاسو خیر خایو، تاسو هم کلمه لولئ، تاسو هم حلف په ختم نبوت اوچت کړ دی که دروغ نه کړي. نن سبا دا مصیبت هم دی، حالانکه آئین کې په اعلی عهدو باندې د تلو اجازت نشته. موږ به یوه ورځ دلته نه یو بالکل. نن مولانا فضل الرحمن خبرې ورپسې کوي، دی کرسۍ غواړي، دی فلان. دا ستاسو کرسۍ د هغه د سپلو برابر نه ده. هغه ته چې خدای کوم عزت ورکړی دی، هغه تهجد گزار دی، ماز گزار دی، د قرآن پاک اعلی قاری دی، څلورو واړو سلسلو کې پیر مرشد دی. زمونږ دارالعلوم زکریا کې تاسو به ډېر موجود وئ. 3 ورځې د حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه سیمینارو. زمونږ د حضرت صاحبزاده مولانا محمد طلحه صاحب نور الله مرکم یاد کې تاسو د هغو یاد کې دلته اجتماع کړې وه. زه مجبوره سره رانشلم، په ټلیفون مې څه خبرې وکړه. الله تاسو ته اجر دري. هغه مولانا طلحه صاحب په هغه عامې جلسې کې ډېره لویه درنه جلسه وه. ټول اکابر علماو مولانا فضل الرحمن ته څلورو واړو سلسلو کې اجازت ورکړه. نن د هغو خلفاو فهرست چاپ شوی دی، د مولانا فضل الرحمن نوم دی پکې. هغه له څه ضرورت دی؟ هغه منبرو د هغې نه زیات اوس عزتمند دی. د عالم عزت دی، عزت تاسو بچاو وای چې ریټایر شلی بیا څوک تپوس کول نه، ښځه یې هم نه کوي، بچي هم نه کوي. مشکل موږ ته پته ده. موږ څخه راځي جاړي، لوی لوی راځي جاړي، او چې ښځه مې نه مني، بچي مې نه کوي، نه بوډا شوي د خوځېدو یې نه. دا حالات پې راځي او اخر مرګ دی. اخر 6 فوټو قبر خیال کوئ. موږ ستاسو خیر خایو بدخوا نه یو. دا عرضي ژوند دی، دا عرضي عهدې دي، او قبر او قیامت آخرت هغه ابدي ده معامله ده. د هغې فکر وکړئ ټول، او درخواست ورته کوم چې دا مه کوئ. مولانا نن ټول اولیاء الله هغه پسې دي. دا اکا دوکا داسې به وي، دا هم په کار دي. حق مقابله کې څه نه څه پکې پکار دي. که شپه ورځ نه وي نو بیا به د ورځې څه قدر و. که شپه راتلل پکار دي. ما ته زموږ استاد مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه یو ورځ وفرمایل، دارالعلوم حقانیه شیخ الحدیث او مفتی اعظم، عجیبه سړی دی فضل الرحمن چې څه د جهان اولیاء الله دي ټول ورپسې دعاګانې ورته کوي. د ملک هم خیرخواه دی. کوم چې ملک کې مهنګایي راولي، ها موږ به ریاست مدینہ جوړو. یہ منہ اور مسور کی دال. ماں کربوغے شریف اجتماع کے ہوئے، آری جلسہ کے ہوئے، کدا خبر رختیا یا دروغ نوا، یو ٹرن نہیں، یو ٹرن تقیہ کدا نہیں، نو تا اوکا سا اوکا. تا علماء بدر پسراولم، ستا نعرے با لگو، تا حمایت کے با جلسے کو، زبستا سپلے نا سمول نا، تا سپلے بوٹان بخپلوم پسر با ایک دم. لیکن جلسے عام کے ویم کتا دروغ جن نئے رخدی نے او تد آقا دمر تابدارے چه ما دا نارا لگولے دا بلچا ندا لگولے نراشا اول بگیرہ ساتے رسول اللہ مبارک نم اقلی گیرہ دا ورطا ہوئے غصب اولا راش گیرہ ساتا تو ساتا افسران دے ساتی بادشاہان وزیران دستا ساتی او بیا ریاست مدینہ کے دا گستاخانو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم کرے دے و صحابہ مانے او نبی کریم صلی اللہ طولو ہے صلی اللہ زان نچرتا خبرہ ندا کرے دے اللہ امر باو دا سے دے مدینہ تراولے بیا بیغم ہوسا دو علماؤنا میارے گا مولا 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 مولیان اسلام آباد ترا دی ولی دا مولا دے ملک باشندہ نا دے
ته ماشومان جات کې دې بوتله زنانه دې بوتللې او دې ګډولې دمګري دې وکړه دومره لوی په ادارو دې حملې وکړلې هر څه ویډیو موجود او دومره لوی طویله درنه دې ورکړله سکول بچي او چې دا دوکه ده دا اسمبلی فراډ دی او فلانې دا ټولې خبرې ستا ریکارډ کې دي اوس مولانا به راځي هلته به قرآن پاک تلاوتونه کېږي درسونه به کېږي مجلس ذکر به کېږي دا ولې دا بې انصافي ده تا سره کې انصاف کم دی تا الله سره انصاف نه دی کړی د ده یو وزیر دی واډا دی که ډوډا دی که څه بلا دی زه د هغه حلقې کې مې تقریرونه کړي دي هغه پسې هغه ملعون دا ویلي دي چې الله کے بعد عمران خان الله کے بعد دې خوشاله شوی دی الله کے بعد تعالی پر رسول الله زم غیرت ناراضي انبیاء تا بدل الله تا ور کړي وا موږ بستان هاري لګولې دروغ مو آیا چې ریاست مدینه شراب پرمټي به بیا نه شرابي باندې به کوړې لګي زنا محفل به نه دمه بزان سره دمان به بیا د کشمیر آزادول مظفر آباد ته نه بیا به دمګری نه بے حیايي به نه ځاني باندې به کوړې لګي شرابي باندې به کوړې لګي مزه به نه شي زمونږ موږ د خدای نه نور څه غواړو موږ خو د علماو پسې سیاسیو پسې ځکه موږ دا غواړو چې هلته اسلام راشي چې دا کار تاسو وکړئ نو تاسو زنده باد نعرې به لګو لیکن تاسو خو د یهودیانو مدح ثنا کوئ او قادیانیانو لا عہدې ورکوئ پلاټونه ورته ورکوئ رعایتونه ورته ورکوئ خبردار قادیانیانو واورئ چېرته په دو دوکه نه شئ آئین پاکستان دا فیصله کړې ده تاسو غیر مسلم اقلیت یې په دې باندې تمام لیډرانو صرف مولیانو نه مولیان خدا 8-10 کسانو ټولې سملې ولی خان مرحوم بټو مرحوم فلانې ټولو دستخطي کړي دي کافر یې آرام کښېنئ امریکا ستاسو پلار تاسو له نشي بچ کولی موږ تاسو ته هېڅ نه ویو په شرارت بدماشي مه کوئ د آئین پاسداري وکئ ګستاخیانې مه کوئ موږ پرامن خلق یو لیکن بې غیرته نه یو بزدله به نه یو انشاءالله نه موږ یروئ نه یریږو